السلام علیکم. دنیا کې ډېر عجیبه عجیبه حکمرانان تیر شوي دي. څه ډېر رحمدل او څه ډېر ظالمانو. په ظالمانو حکمرانانو کې به تاسو یو نوم اورئ او هغه نوم و چنګیز خان، چې هغه به د سرونو مینارونه جوړول. چنګیز خان بیسیکلی د منګولیا و او د خپل نوم تموچن او دته په 12 کال عمر کې د خپل قبیله سرداری ملاو شوی و، چې کله پلار مړ شو نو د قبیله سردار شو. د دوی کار روزګار سو، دوی به صرف د ساروي سرول، دا ګډي بيزي غواګانې، او دوی به قبیله ګرځېدي. یو علاقه کې چې بګایا ختمه شو نو بل علاقې ته به لاړه. هغې کې دوی دومره قبیلو سره بیا جګړې شروع شوې، ځکه چې د ګیا دپاره او چارهګا چې څه ته وایي د هغې دپاره جګړې شروع شوې. هغې کې دوی ګروپونه غټېده او دومره طاقت یې واغستو چې بیا دوی ملکونه فتح کول شروع کړل. چنګیز خان یو ډېر ظالم انسان و. تاریخدانان وایي چې هغه تقریبا 1 کروڑ خلک وجلی دی. 1 کروڑ خلک د داسې وجلی چې کم علاقې ته به تلو نو هلته به د ظلم یو عجیبه داستانونه پرېښودل، او دا به د داسې کار و چې دا به د نفسیاتي د ډر خوف دپاره کول. دی چې به یو علاقې ته لاړو نو هلته به ټول خلک کرش کړه، کورونه به یې ولوټ کړه، مالونه به یې وله لوټ کړه، او بیا به یې دا چلو کو چې د خلکو نه به یې سرونه کټ کړه او د کوپړو مینارونه به یې جوړول، چې دې نور علاقو ته پته ولګي چې کم فتح کولو له دې روان دي، چې پته ورته ولګي چې چنګیز خان څومره ظالم سړی دی. نو ډېرو خلکو به ورته علاقه دغسې خالي پرېښوده، ډېرو خلکو به د امن معاهده وکړه او بیا به هم د کرش کړه. دا سلسله روانه وه او د ډېر ملکونه فتح کړه. چنګیز خان په تاریخ کې د ډېر ظالم حکمران په نوم یادېږي. بچي بیا هلاکو خان او ډېرو د هغوی لا داستانونه دي، ځکه چې هلاکو خان داسې چل کړی و چې په بغداد کې د مسلمانانو دومره د علم ذخیره وه، وایي چې کم د بغداد غټه لایبرري د کتابونو ذخیرې دریای دجله ته وغورځوله نو 40 ورځې د دجله اوبه تورې روانې وې، ځکه چې دومره لوی په لکونو کتابونو ټولې ذخیرې دوی دغه کړې. ظالم سړی همیشه د کتاب او د علم د رښتیا ویلو خلافي، ځکه چې د ظلم خلاف خبره کوي نو دغه خلک اول ختمي. چنګیز خان کیسې خو ډېرې دي. نننۍ موقع د دې وه چې ما تاسو ته د هغه یو د رحمدلۍ کیسه کوله. هغه نه یو پیره تپوس وکړو چې تا چېرته چا سره رحمدلي کړې، ځکه چې ستا خو ظلمونه دي او ډېر ظالم سړی، نو تا چېرته رحمدلي کړې ده؟ نو هغه ورته وایي چې سوچ یې وکړو چې نه، خو بیا وی وی یو پیره مې یو ښځې له بچی ورکړی و. نو وی څه واقعه وه؟ وی موږ یو علاقه فتح کړه، ټول خلک تښتېده د یارې ناسم مو مړه کړه. وی یو ښځه ځنګل طرف ته لاړه، وی زه ورپسې په ټټو روان وم، نو د یارې نه ونې ته وخته او د غېږې ماشوم ترې لاندې پاتې شو، په ځمکه پرېوتو. نو زه یې نه پېژندم چې زه چنګیز خان یم، خو ما ته یې وی چې دا ماشوم را لره. نو وی ماشوم مې ورکړی، خو هغې وله څنګه ورکړی؟ په هغه کې نیزه ورخښه کړه او نیزه یې وله په خېټه کې نیزه ورکړه او ور چوتې کو مورله، مړ شو د نیزې سره. خو دا یو کار ما د رحمدلۍ کړی. نو تاسو سوچ وکړئ چې چنګیز خان غونته ظالم سړی هم په دنیا راغی خو لاړو، اوس یې صرف کیسې پاتې دي. او چا چې د دنیا د فایدې دپاره کار کړی، رحمدلي کړی، هغه هم لاړو او مړ شو، خو د هغه خلک په ښه نوم یادوي. نو همیشه په دنیا کې داسې کار پکار دی چې تا خلک په ښه نوم یاد کړي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که خوښه مې شوه نو کمنټ پې ضرور وکړئ، دوستانو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.